او خلک ډیر زیات شیر کوي په دې فیسبوک باندې په سوشل میډیا باندې الکترونیک میډیا باندې ډیر زیات داغه چرچا ده او داغه چرچا ده چې یو سړی دا یو تحقیق کړی دی چې بھائی څوک کرونا ویکسین وکي نو دیو په 2 کال کې دننه مري 2 کالو بعد به ژوندې نه پاتې کېږي او ریدرین دي تاسو ها دا یو دغه د اخبار یو ټوټه د پته نه چا څنګه راغستی دا په دې فیسبوک باندې خلک شیر کوي چې بھائی چا کرونا ویکسین وکړه هغه په 2 کالو کې دننه مري دا هغه تجزیه کړی وس زمونږ مسلمانان رونه زمونږ خو خيار او قابل خلک هغه هم په دغه قصص کې راغلي هلکه وایي کرونا ویکسین ونه کوي کنه 2 کاله بعد ممرای 2 کاله بعد با ممرای نو ما وی مې دا کافر دی خو ایمان مضبوط دی 2 کاله خو ورګي کنه ها کافر وې 2 کاله زویم 2 کاله نه 2 سکند هم پته نه لګي تر 2 کالو غم وړي او کافر دی مسلمان هم نه دی او زما مسلمان چې د سره قرآن دی د سره ایمان دی د هغه باوجود دی یریږي الګه کرونا ویکسین می وکړه جو بس سبي زما مړی مت وکاله بعد ستاسو ایمان دونه کمزورې کله شو دا ته دومره وګرځې دی ولی زما خو ایمان دی زما خو یقین دی که زما دا وجود 2 ټوټې شي په دې منځ باندې کټ شمه ها او الله رب العزت زما مرګ نه دی مقرر کړي نو زه په دې 2 ټوټو کې دلم رما نه که زما دا وجود په بابانو کې والوزي په ګولو باندې غلبیل شي نو مرګ به راځي مرګ به کله راځي چې کله الله رب العزت غواړي او بخپل نیټه به راځي او نیټه هم دونه خطرناک ده چې کله دا راشي نو لا یستاخرون ساعه ولا یستقدمون یو منټ یو سکند یو لحظه نشه دقیقه ونه مخکې کیږي نو ته څنګه وي او تلا مسلمان چې باید 2 کاله بعد ویکسین ما وکړم 2 کاله بعد بمرم دا دجالی میډیا ده کنه دجال میډیا ده کنه دا دجال سکیم دی په د دروغ خبر به دغه شي او د مسلمانانو ایمانونه دا به کوم دی کمزوري کیږي به باندې اوس ته مسلمانې تعالی خو الله یو عقیده درکړی دا د مرګ ژوند مالک څوک دی بھائی چې د مرګ ژوند مالک الله دی نو بیا ته دونه یریږي ولی وس بتوي یو اعتراض وکي ته به وی چې یاره چې مرګ ژوند د الله په لاس کې دی نو زه بیا ویکسین ولې ولګوم زه بیا ماسک ولې استعمال کوم زه بیا دوايانې ولې استعمال کوم نو دا خو د نبی علیه الصلاۃ والسلام حدیث مبارک دی لكل داء دواء د هرې بیماری د لپاره دوايي ده دوايي به استعمالې دوايي استعمالول دا سنت طریقه ده دوايي استعمالول دا سنت طریقه ده لہذا کدا چا تاسو په ذهن کې اچولي چې لکه به 2 کاله بعد بمري نو به دا خو ډیر غټ ټیم دی درکو 2 کاله بعد به تمري دا خو مزید بس بیا ګناونه کوي روزو به ګراش بیا توبو بس سم خیال دی بھائی په ذهن کې داسې خبرې نه راولو شکوک او شبهات کې نه پریوزو صحیح ده د هر چا دا یو خبره یاد لره د هر سیز د پاره خپل خلق دی یاره کدا مولیان ډاکټري شروع کی سم خیال دی دا غون خلق به عزت ته رسولي د مولا ډاکټر سره څه کار یاره مولا دی د خپل مسائل بیانای د قرآن او د حدیث خبره کوي د په ډاکټرۍ کې ګوتی نه وای د په انتظامیه کې ګوتی نه وای د فوج او د پولیس سره ټکر نه اخلي هغه خپل کار کوي په خپل ځای باندې لګیا دي ستا په ذمه چې کومه ډیوټي ده هغه وکړه ستا په ذمه چې کومه ډیوټي ده هغه وکړه د یو خبرې تحقیق ته نشتی او صرف یو ځای د پوسټ ولیدو هغه راواله او بیا ته خلکو ته لګیا چې بای دا سټیک نه دی او دا غلط دی کم از کم د دې اسلام اجازه نه ورکوي نبی علیه الصلاۃ والسلام مدینه منوره ته تشریف راوړو نبی علیه الصلاۃ والسلام چې کله مدینه منوره ته تشریف راوړو نو نبی علیه الصلاۃ والسلام ولیدا چې دا صحابه دا یو بوټي قلم راخلی او په بل بوټي کې یګدي وځ دا زمیدار و باندې خپويږي د باغونو والے پويږي د یو بوټي قلم به راواغستو په بل بوټي کې به کې خاودو نبی علیه الصلاۃ والسلام ته تاسو وکړه دا څه کوي تاسو صحابه ته الله رسوله
دا مونږه د نر بوټي دوی به کې پیژنې نو د نر بوټي قلم راوالو او په ماده بوټي کې کېدو د دې سره د کجوري دا میوه دا ډېره زیاته سیوا شي دا میوه سیوا شي نبی علیہ الصلوۃ والسلام وته مړه دا مکه وای دینه قلار شه دا ظالم دغه جوړ کړي صحابه ته قلار شو په تیر شي ویره چې کم فصل شي او ډېر زیات سیوا شي په دې ویره چې فصل وشو کم وشو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته پوښتنه کو دا فصل ولی کم شو وای دا الله رسول په تیر شي ویره موږ د قچل کوو نو سیوا کېدو با په دې ویره باندې موږ ونه کو نو فصل کم شو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته فرمایل دا تاسو کارونه دي تاسو به خپويږئ کوي ځا الله دا الله نبی فرمایي زه نه پويګم په دې قصه تاسو به پويږئ کوي دا دنیوي معاملات دي د دنیا قصې دي د قشان طب والا ډاکټران دو په خپل پیړ باندې پويږي جو پکار دي چې هغه سوي جو پکار دي مونږ یومن ځکه چې دا هغه تحقیق دی او زموږ تحقیق نشته لہذا مولا دا نه دی کول پکار چې بھائی دا ویکسین ملګوي او یا ماسک ماچوي او یا احتیاط مکوي نه پکار دی او سړی احتیاط کوي په دې کې په ایمان باندې څه خبره نه راځي یو سړی بیمار دی د هغه په دې وجود کې قوت مدافعت کمزور دی نو پکار دی چې هغه ویکسین وکي هر څه نه پکار ده نو لہذا په دې باندې څه د کفر او د اسلام خبره نشته ها کچار دوی 2 کال بعد بمري جو ورته خبر ده چې 2 کال بعد مړ شمه کم از کم د دې فتنې او د فساد نه خو بچ شمه کنه دا سم مردار دنیا ده لہذا په دوکه کې مراد